بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده د افغانستان او د پاکستان میچ وشو اوله ورځ نو پرون زمونږ د هسپتالونو کم دغه خپل دغه چې کم جاري کړی و د زخمي کسانو او کم چې مړه و نو چې په دغه شپه باندې هوایي فایرینګونه وشوه او که تاسو په دې دغه باندې ګورئ سکرین باندې نو د دنیا خلک پکې زخمیان دی او څه خلک مړه دی. نو وایي دا زمونږ دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ په کم ځای کې روان یو. د افغانستان نه میچ وګټل شو نو څه وشو او د دنیا کسان پکې دا دي زخمیان شو مړه شو. درو چې کم مړه شو هغه بیرته نه راځي دې دنیا ته. د افغانستان هغه میچ دی ټوخه دغه افغانیان هم حقه دي او پاکستانیان کلاړیان هم حقه دي. بله ورځ به بیا فاینل به وي خو چې دا کم خلک زه حیران دا یم چې هوایي فایرینګ ته ضرورت څه دی. موږ دنیا چې دنیا د کم ځای سره خبرې کوي او پاکستان د په دې ځای کې پروت دی چې موږ به چېرته په ودونو کې او چېرته میچ وګټو نوره څه دنیا موږ ورانه نه کړه خو بس صرف چې میچ وګټو چې هوایي فایرینګونه به یا چېرته زموږ په دغه کې ودونه وي چې بس هوایي فایرینګونه به وي. بھائی ما مخکې په دې ویډیو کړی و د عمران خان په حکومت کې بس دا پیر اوس بیا هم د امپورټډ حکومت ته زمونږ دا دغه دی اپیل دی چې بھائی په دې قانون پاس کوي چې چا هوایي ډزې وکړي یو 15-16 کسان پکې پانسي کوي هیڅ هم نشته دنیا به ټیک ټاکي عمر قید دی پکې ور واچوي چې هر څه خبره یې ختمه شي. نو وروره چې څوک دغلته په ودونو کې ډزې وکړي یا دا وضع هوایي فایرینګونه چې وشو دا کم چا چې کړي په دې دغه باندې تاسو ګورئ کم هسپتالونو دي کم دغه انویسټیګیشن دی سخت وشي او دا کسان دې په دې کې د 15 کړي شي دا کم چې ډزې کړي او کم کسان چې پکې مړه دي دغه ډزو والا دی دغه شي دا 15 نه 2 پکې پانسي کا چې بھائی سریعام یې پانسي کا چې بھائی دا هوایي ډزې کړي او دا لاس دا نقصان وشو دا ماشوم مړ دی یا دا ښځه دې مړه ده یا دا سړی دې مړ دی. نو په دې پته نه لګي چې د پاکستان عوام به کله پوهېږي. زمونږ بیا دا دغه دی خاص کر زمونږ وزیر اعلی محمود خان ته ډېر ټولو وزیر اعلیګانو ته که امپورټډ حکومت په دغه کې دغه نشته په صوبایي دغه کې اختیارات نه لري نو زمونږ خاص کر صوبې سره خپل اختیارات شته هر صوبې ته 18 ولایتونو کې خپل اختیارات حواله شوي دي دو د یو قانون پاس کړي چې بھائی په دې ډز باندې به چا یا په ودونو کې هوایي فایرینګونه وکړه یا چا په میچونو کې یا چا په نور څه کې نو بھائی مکمل 2-3 دغه د 15 کسانو ته پکې سزاګانې حواله شو هېڅ هم نه خو څه چې هلته هوایي ډزې وشي دغلته وروره یا به زمونږ چیرمین صاحب وي یا به چېرته زمونږ وزیر وي یا به چېرته زمونږ MP صاحب وي هغه به راځي هغه به له زمانه شفارت شي او دغه کوي. بیا دویمه خبره ده چې داسې قانون پاس کړي چې بھائی په دې پسې څوک ضمانت لراله یا د دې چا دغه وکړو د دې دپاره یا درخواست چا کم وزیر یا MP کم چیرمین هغه پکې عمر قید ته ور واچوي چې دا پکې عمر قید ته لټ په خپله به یې نه کوي. نو بھائی زما بیا د پاکستان عوام ته خاص کر دغه دی چې بھائی هوایي ډزې مه کوئ. د دنیا خلک د افغانستان او د پاکستان میچ وګټو چې څه دنیا ورانه شوه هېڅ دنیا نه ده ورانه شوه. هغه افغانان خپل ملک ته لاړو د موږ خپل ملک ته راغله او دغه د کم خلک چې پکې زخمیان شو او کم خلک چې پکې مړه شو دغه د سکرین باندې تاسو وګورئ دنیا دا جاري کړی د هسپتالونو خپل دغه. نو بھائی د دې ډزو له ځان وساتئ دنیا ډېر لرې تیزه تللې ده دا ډزې مزې دا پاتې شوي دي نن سبا دا کم وخت دی د ډزو وختونه نه دي نن سبا نور دور دی بل دور دی. نو د دې ډزو له ځان وساتئ بھائی په دې کې نقصانات دي ډېر زیات دي او دا خو یو هسې په زول خپل پیسې ضایع کول دي نور هېڅ هم نه دي.